البته د بے پردګۍ اول غټ او بدترین نقصان دا دی چې په بے پردګۍ سره د الله جل جلاله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم مخالفت راځي چې دا مخالفت بیا د انسان د پاره د دنیا او آخرت د تباہی او ضلالت ذریعہ جوړیږي ځکه چې په قران کریم کې په ډیرو ځایو کې الله جل جلاله و زنانو ته په واضح الفاظ سره د فردي حکم کړی دی او دا غرنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام هم په خپل ډیرو احادیث مبارکو کې د فردي کولو اهمیت ذکر کړی دی چې پرده څومره اهمیت لري او بے پردګۍ والا زنانې د پاره کم عذابونه دي لہذا و چې کوم زنانه پرده نه کوي نو دا د الله جل جلاله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم سره ښکارا مخالفت او بغاوت دی او کوم څوک چې د الله جل جلاله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم څخه مخالفت او بغاوت کوي نو بیا د داسې بدبخت انسان د پاره کناري نه او کزنانه نو د هغه د پاره د جهنم سخت سزا ذکر شوی دی لکه الله جل جلاله فرمایي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا دا د سورۃ الجن درویشتم نمبر آیات په دې کې الله تعالی وایي کوم څوک چې زما او زما د رسول نافرمانی کوي او زما د رسول مخالفت او بغاوت کوي نو به شک د داسې انسان د پاره کنه ک زنانه د هغه د پاره د سزا په اعتبار د جهنم اور تیار دی او کوم څوک چې ښکارا ګناه کوي پرځکه لکه شذي چې به ستر کوي او یا فرض کنارینا زر خری دا زر چم دا ښکارا ګناه ده او بدترینه ګناه ده زر خول او به ستری چې دا ښکارا ګناه ده او بدترینه ګناه ده نو دا ښکارا گمراهان دي لکه الله تعالی په قران پاک فرمایي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا وای کوم څوک چې د الله جل جلاله او د رسول نافرمانی کوي نو بهشکه هغه گمراه سو فشکارا گمراهی سره د ښکارا گمراه دی البته خدا الله جل جلاله او د رسول د حکم مخالفت کوونکی بدبخت به په دنیا او آخرت کې په مصیبتو او دردناک عذابو کې مبتلا کیږي په دنیا کې به سخت مصیبتونه پر راځي او په ورځ د قیامت به دردناک عذابونه وي لکه د قران کریم په سوره نور آیت نمبر 23 کې الله جل جلاله فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وان وکم څوک چې د الله جل جلاله د حکم او یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکم مخالفت کوي نو دوی ته پکار دي چې دوی د دې څخه وبېریږي چې په دنیا کې به ودی ته مصیبتونه ورسیږي او یا په آخرت کې ودی ته دردناک عذاب ورسیږي الله تعالی په دنیا کې مصیبتونه پر ولي پر دار کم زنانو نارینه باندې چې د الله تعالی د حکم مخالفت کوي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم مخالفت کوي نو په دنیا کې به مصیبتونه او تکلیفات او مشکلات پر ولي او په آخرت کې به دردناک عذابونه الله تعالی ورکوي الله تعالی موږ وساتي